دا د الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل امام عبدالحی لکنوی رحمه الله کتاب دی. اوس د دې صفحه نمبر دی 56 5 اور 6 اور ایقاظ نمبر دے 2 ایقاظ خبرداری نمبر 2 فی حدود الجرح الجائز کہ جائز جرح کم دلک دا سی جرح بکای جگہ جائز وی باقی کے بعد تجاوز نہ کرے ذکر دا جرح په حد دی ضرورت مانی دلک نو دے اس بیان کی لما کان الجرح امرا صعبا چونکہ جرح امر صعب دے یعنی گران کار دے جرح کولو ولی فین فی حق اللہ ما حق العدمی کیونکہ پا جرح کے یو حق دے اللہ دے او حق دے بنی آدم سرا وربما بسا اوقات دا جرح چدے یورس ما قطع النظر عن الضرر فی الاخرت ضررا فی الدنیا من المنافرت والمقت بین الناس وربما بسا اوقات دا جرح کول پا بلمانی تراس کول کنا یورس دا پیدا کئی سرد قطع نظرنا سره د قطع نظر نه ان ضرر فی الاخرت آخرت کی ضرر نه قطع نظر کولو سره قطع نظر کرتے ہوئے ضرر فی الدنیا دا ضرر په دنیا کې مرسی هغه څه شي رسی دا من بیانی دی من المنافرت والمقت بین الناس یو خو نفرت پیدا کیږي ته په بل باندې اعتراض کوي او المقت بین الناس او الحق میس کې غصه ابار کیږي غصه جوړیږي نو دغه وجنا وی چونکه جرح امر صعب دی ځکه بدی کې حق دی الله تعالی سره حق دی بنه دیم دی نو بدی کې بچ دی حدود بنه پار کوي په خپل و انما جوزا ها دا جرح جایز کړی شو د ضرورت شرعیتی ضرورت شرعی دی وجنه ته د غیبت کولای شي جرح په کولای شي ولی نو دغه وجنه وی چې حکمو علما حکم کړ فیصله کړ بیان ولا يجوز الجرح بما فوق الحاجه علما دا فیصله کړ چې جایز نه د جرح کول د حاجت نه پاسه وی مطلب دا دی کنه چې په ګوړه مرینو په ظاهر موج نه نو چې ستا جرح په معمولی خبرې پوره کیږي نو بیا پس نور مزه لکه دغه په ذاتیات پس مزه لکه پیژنه کنه ولل اکتفاء علی نقل الجرح فقط او داوم جایز نه پدیوم فیصله کا حکمو لاندې راغل دی او دارنګ اکتفاء به نه کوي په نقل د جرح من فقط چې صرف جرح نقل کوي بدای نقل کوي دلکا ایسا فمن وجد فيه فی من پاشا په حق چې باقي جرح او تعدیل کلاهما دواړي د من النقاد ناقدین بعض ناقدین نقد کوون کې تعدیلم کوي او بعض ناقدین دا چې جرحم کې دواړه موجود دي اته صرف جرح نقل باندې اتفاق کوي نو داوم ظلم دی داوم چې شه ظلم دی لکه ولی دا ظلم ځکه دی چې دا خو ته چې دغه حق پټای کنه هغه چې حق پټای لکه په دې مان بیا ګولا علماء خپل اقوال پیش کړ دی چې دا ډېر غټ ګناه دی چې ته سړي بدای بیانې او خوبای ول پری دی دواړه بیانې لکه وځکه چې بعض ناقدین دغه جرح کړه او بعض ناقدین په هغه باندې څه کړي تعدیل کړي عدالت بیان کړي ولا جرح من او دا بدی معنی ما فیصله کړ علماء یبلا جرح من جرح دی هغه چا نشتی لا یحتج الا جرحه یعنی چې احتیاج دی هغه جرح ته نیوي لکه مطلب دا دی مفسر دی پاغول جرح کې فقہی منی ول کای جرح و عالم کا چې هغه حامل حدیث دی حدیث اوچت کړ دی لکه نو حدیث اوچت کړ دی نو کې دې شي کې دی غلط شي د دروغ وي نور څه کې نو د من بجرح کې په نور علماء جرح نشي کولای ځکه چې هغه ته ضرورت نشته ومنو پخپل وي دی علماء دا فیصله کړل من کړل من جرح العلماء الذين جرح دا علماء لا يحتاج اليهم في روایت الحديث چې هغه ته احتیاج نشته په روایت حدیث کې بلا ضرورت شریعت بغیر شروط شرینا نو هغه به جرح نه کوي جرح په علماء کوي چې هغه علماء حاملین دي حدیث لک ولنذكر لبعض العبارات العلماء دغه وجه موږ ذکر کو بعض عبارتون دي علماء الداله على ما ذکرنا چې هغه دلالت کوي زم په مذکوره بالا خبرو مانی قال السخاوي ګورو سخاوي سوی سخاوي څوک دی لکه فی فتح المغیث بشرح الفیت الحدیث دا سخاوي چې کنده د په اتل لسرزو کې دا کتاب لیکل دی په سلور جلدو کې په حرم شریف کې او دا ابن حجر اسقلانی شاګرد دی نسبت ته سخاتا دا سخات چې د کند مصر علاقه د لک 902 کې د وفات ته اسنتین و 900 او دارنګ چې د ابن حجر اسقلانی خاص شاګرد لک په هغه زمانه کې د غټو افاضل نو لک اتحاب النبلاء کې د لوی تعریف ذکر شوی دی اوس دی قال صاحب فی فتح المغیث بشرح الفیت الحدیث لا يجوز الجرح تجریح بشیئین و جائز نه جرح کول په دوه سيزونو معنی اذا حصل بواحد کله چې حاصلی کې په سمان په یو معنی و یادرک شرر قبل الحریق چنگاری بجاو کا مړک مخ کې دسه اور لګول نه یعنی آگ بڑکنے سے پہلے چنگاری بجاو نو مطلب دا دی چې جرح خود ودی خو په یو باندې کار کیږي بس هغه یو باندې دغه کا بل مکوا وقال الذهبي امام ذهبي ویلی په میزان الاعتدال
دا ذهبي څوک دی؟ دا شیخ الاسلام دی، ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبی، جے 748 کی وفات تے 48 بعد 700 پیش لکنا او دیں گے دیسوی فی میزان الاعتدال کی چدا دی جرح تعدیل کتاب دی کذالک دغرنگی من تکلم فیه آغا علماء چپا اومن کلام شوئے من المتاخرین لا ورد منهم دی وی زبن نراولم دی اغونا پا دا کتاب کی لا من قد تبین ظوفو مگر آغا چا بذکر کوم چی دی اغو ظوف واضح شوئے دی ودصح امره اور معاملہ واضح شوی دا کیونکہ ذل عمدت فی زماننا ذکر دار و مدار زمون پر زمانے کے لیے علی الروات پر روات ماننے بل علی المحدثین پر دی زمانے کے اس پہ چا مان دے پر محدثین مانے دے لکا والمفیدین اور مفیدین مان دے مفیدین ہم دوی مانا دے محدث مفید کم عالم توی لکا چی اغت معلومی طرق اثبات تی حدیث اور معلومی عدالت تی رجال دغا جرحا وغیرہ دا طولت معلومی دیتا مفید وی لکا دا لقب دی دی القاب دی محدثین نا یو رتبه دی رتبه دی غینا چې هغه مخکنی رتبه نه چې دی محدث رتبه نه دا اوچته دا ذکر مفیدی والذی عرفت عدالتهم هغه کسان چې معروف شوی معلوم شوی دی هغه عدالت او صدق دی په ضبط اسماء و سامعین کې نسمه من المعلوم بیا دا خبر معلوم دا چې انه لابد من صون الراوی و ستره ضروری دا چې تراوی بچ کی او پرده پی واچای نو حد فاصل پدې کې شیشه دی لگا نو دی اوس وی دا مخکې درواړه وی لکه بین المتقدم متأخر په مخکې او پرستو کې هو الراس سنه 300 چې هغه کال دی د شیشي 300 نه 300 نه بعد لکه دا شی ختم شوی دی ځکه هغه وخت کې دغه نه بعد بیا حاملین د حدیث نشتی لکه ځکه کتابون ته اوس خبر راغله ذهن او سینونه اوتله نو اوس د 300 کال نه بعد دغه چې بیا ضرورت نشتی لکه نن دا پوره دی واخر دعوانا